چې دا خبره خلکو ته ورسي چې بھائی د لکشان صبر وکړي او صبر مظاهره وکړي. په دې کې ډېر درانه مومند دي او د مومندو یو نوم دی. نو موږ ورته دا سوال کوو چې دوی دي په دې موبایلو باندې یو بل پسې سپکې تورې نه وایي. نیازګله ایز ا میډیا ریپرزینټیټیو دا ورته ستا شکریا ادا کوم چې په دې غټ کاس کې ځکه چې دا زموږ یو قومي مسله ده او د کې ټول مومند پریشانه دي او په هغې تاسو زموږ نه د لب کشایي غواړئ نو موږ به کوشش کوو چې تاسو سره ټول تفصیلات درکړو. تفصیل دا دی چې دا شخړه روانه ده ډېر وخت نه یا میاشت نه یا نیم نه او زموږ د مومندو جرګې ته ډېر سترګې په لارو چې دوی به د خلکو دپاره بهترۍ سره ګامونه پورته کړي لګیا او ډېر دین دوګني رات چوګني طرقې کې روان وو. خو به هر حال داسې مسلې د دې منځ کې پیدا شوې چې د دې خپلې اختلافات پیدا شو. خبر شو ټوله دنیا خبر شو چې بھائی حالات خراب دي نو موږ پریشانه شو. ما امیر عالم جیبا خپلو کې خبرې کولې چې بھائی دا شی خو خرابېږي او دا د مومندو ډېره زیاته بدنامي کېږي ځکه چې دې لپاره راغلي چې موږ به خلک جوړو خلک به یو ځای کوو اتفاق به پیدا کوو نور د بلې کارونه به کوو او دې خپلو کې داسې دغه وکړي نو دا د مومند قوم ډېره زیاته ناکامي به شي او ډېر بیډ غلط میسج به لاړ شي د نورو قومونو ته څنګه هم زموږ ورونه دي. خو بهرحال هر سړی و چې زه بهتر وکړم بهتر سے خوب سے خوبتر وکړم نو بیا میر عالم حاجي سما مشوره وکړه چې موږ ډېر مصروفیات دي په خپله هر سړی بیزي دی. پخوا به یو سړی په کور کې اوزګار ناوزګار او نور خلک اوزګار اوس هر سړی ناوزګاره دی. ما او دی هم ډېر زیات ناوزګار و په خپلو مسلو نه د جرګو نه د قصو نه. خو ما دې ته خبره وکړه چې بھائی دې ته ټیم وباسو نو ما او دی یو وسه وکړه او د ټولو نه مخکې چې کوم دی موږ لاړو جمال شاه صدر صاحب الله دې عزت ورکړي الله دې خوشحاله ساتي هغه موږ سره ډېر هغه ونه کوو موږ له ښکلې خبرې وکړې پاکې ساکې چې بھائی جانه زه هم دا غواړم چې موږ په یو پیټ شو او زموږ اتفاق شي. خو داسې عناصر راغلو یا داسې کېږي ځکه چې د علامه اقبال شعر دی وایي تندی باد مخالف سے نہ گھبراوے خواب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. نو هغه وایي چې بھائی ما مخکې هم دوه درې پیرې اختیارونه هم ورکړي مشرانو له او زه وروسته شوی نه یم او دا ټایم تاسو هم کوئ هېڅ خبره نه ده. نو بیا موږ رالو ما امیر عالم حاجي صاحب او موږ د دې بلې پارټۍ سره ملاقات نو خامخا خبره زر کېږي او په دغه کې ټیم لګي پرې ملاوېدو را ملاوېدو کې چا سره څوک پرې خبر کوي مسو کوي دا خو بس ملاقات وشو چې وشو نو هغې بیا مشوره کوله خپلو کې چې بھائی موږ دا کې کسان چې کومې مشوره کوو نو بیا تاسو ته وایو. بیا چې مشوره وکړه نو بس موږ یې راوغوښتو میر عالم حاجي صاحب بلکې موږ له راله موږ راوغوښتو نو د میر عالم حاجي صاحب دې ته هم راوغوښتو او کېناستو سره نو بس هغې مو وویل چې بھائی موږ اوس لږ دا ده چې موږ ته څه قانوني آییني مسلې دي د جرګې د مشرانو د طرفه نو موږ هغې سره لږ نشست کوو نو بیا نو ما ورته دا ویل چې تاسو ته څه مسله وي او د جرګې مشران خوښانې دي په دې کې ما ته پته ده هغوی خو غواړي چې ستاسو ډوډۍ جوړه شي خو که بیا هم څه هر ډلې ځي تاسو ته نو زه هغې پسې تللی شم او میر عالم حاجي هغې هم کنوینس کولی شو نو هغه خو لکه مشران دي خامخا به ګزاره کوي نو هغې ویل چې بس ټیک شو که ستاسو ضرورت تاسو به لاړ شئ خو موږ کوشش کوو. نو بس اوس چې کوم دی نو بېګا هغې موږ ته دا میسج راکړه یو دوه ورځې ټایم یې موږ نه غوښتی او لاسټلی نو میر عالم حاجي صاحب پرې ډېر زور وکړو ما هم ورته چې بس دا به ګوره اخري ټیم ستاسو ځکه چې ټایم ښه کار به باندې به تعدي کړې که نه نو موږ وایو چې یاره دا کار ضرور شي ځکه چې ډېرو خلکو نظر دی ډېر ملګري دې ته په تمه دي او چې دا کار جوړ شي. نو کې منځګړي یې د جرګې ممبران یې جی جی نو دواړه طرفینو ته په سوشل میډیا باندې چې کوم څه میسج ورکوي یو بل پسې ډېر موران او کمنټس کې دا کې لږ واضح کېږي. بالکل ډېر ښه سوال دی او زما د طرفه ټولو ته دا ریکویسټ دی میسج دی او مینت دی سوال دی زولی خورو چې بھائی جانه تاسو یو ورونه او د یو بل نه ټول تکړه او زموږ د سر ګلونه ځکه چې موږ اتفاق سره یو نو اتفاق چې کوم دی نو د ګډو ضروري دی چې چېرته د ګډو اتفاق یې که نه نو بیا هم پرې ورځمری نه راځي ځکه چې دا ما په خپله دا زما مشاهده ده چې ته د میخو د غواګانو اتفاق یې که نه نو بیا هم پرې زرمی نه راځي په غټ ریوړ باندې نو بھائی مهرباني دومره وکړئ چې دې ټایم کې خفګان دی داسې لږ ډېره نو دا بعضې ملګري چې کوم دی داسې میسج وکړي چې هغې نه د چا دلزاري وشي یا د هغې چې کوم په جواب کې څوک بیا میسج کوي نو بیا که دا ړومبی میسج لږ نرم وي دویم پسې سخت راشي نو بھائی تاسو ته دا ریکویسټ کوو او بله خبره زه کوم دې سره سیوا کوم ایډ کوم چې که چېرې موږ ته بېګا سبا کې واک به میلاو شي انشاءالله د دواړو طرفیانو نه اختیار به میلاو شي نو اختیار کې بیا 2 ورځې 4 ورځې ځکه چې دا جرګه به تحقیق کوي او هر شي باندې به ځان پوه کړي د هغې نه پس به دې فیصله اخلي نو تاسو اوس خو درته ریکویسټ کوو بیا به چې کوم دی نو هغه فریق سربراه چې کوم د طرفه ګروپ د چا په حمایت کې خبرې کوي نو بیا به هغه جرمانه کېږي په دې کې
نو هغه جرمانو نه خو موږ څوک نه یارو، نو جرمانیالو خو ریکویسټ کوو اخلاقي طور ټولو ته زموږ سبا به انشاءالله زموږ دا کوشش دی په یو پلیټفارم تاسو کښېنئ، نو یو بل نه به زارېږئ. خو داسې څه خبرې تاسو اوس دې ټایم کې وکړئ نو بیا به تاسو ملامته یې. نو مهرباني وکړئ د مومند قوم په خاطر او زموږ د عزت په خاطر، د ټولو عزت زموږ یو دی، شمله زموږ یو ده، خپل مشران به نه شرمو او لږ شان کول شئ، کول ډاون شئ. انشاءالله حالات ښه طرف ته روان دي او دواړه ګروپ ورته وایم یا دواړه پارټۍ ورته وایي دواړه ښه تعاون کوي انشاءالله موږ سره. نو الله دې خیر وکړي چې زموږ نه د حق او د انصاف فیصله راوځي او الله دې موږ ته داسې لکه موږ خو ناتوانه یو، خولې مو وړې دي، خو زموږ کوشش او زړه مو صفا دی، مخلص یو. نو الله دې موږ ته الله ډېر اسانه کړي چې موږ چېرته د داسې څه ونه شي موږ نه چې هغه بیا پرې موږ خفه یو او خلک خفه وي. بیا په دې جرګه کې موږ شیربادر دی د ګل کریم کاکا زوی دی، ډنګ ډنګ یو لوی شخصیت دی، ځکه چې پلار یې لوی هغه شخصیت تېر شوی دی که نه، دا خلکو نه پټه نه ده. بیا شماس خان دی د عرب جان صاحب زوی دی، دا په دې علاقه کې معلوم سړی و. زه میرعالم یم او د پلار نوم اکرم خان دی. موږ دا جرګه کوو، الله دې وکړي چې موږ یې وکړو، نو موږ په داسې انداز کې کوو چې زموږ ټول مومند روډ پرې راغونډ شي، ځکه چې دا زموږ د یو کور خبره ده. مومند ټول یو کور دی، موږ وروڼه یو. دا خبره چې کېږي خو وروڼه د اتفاق کوي که نه، بارې خلک یې نه کوي. نو موږ ضمانتونه ووایه چې د یو طرف نه موږ ته کور شو، صفا خبره ده، د دقت دي د طرف نه. او دویم جمال شاه حاجي صاحب له موږ ورغلي پیله، نو هغه موږ سره ډېرې ښې خبرې کړي، ډېرې په سړیتوب خبرې موږ سره کړي دي او موږ ته یې ویلي وو چې بهی تاسو هر وخت راتلی شئ، زما دروازه به د حجرې تاسو ته کلاو وي. نو موږ هغه لا دوباره جواب نه دی ورکړی، نن به ورکوو کې خیري د ضمانت په بابت کې. او ټولو خلکو سره زموږ دا راغلی چې موږ به داسې فیصله کوو چې زموږ پلاران پکې بیا خلک نه یادوي او موږ به هر سړي ته په خپل خپل ځای باندې عزت ورکوو، ځکه چې دا زموږ د قام د نسب خبره ده چې موږ پورې بار خلک ونه خاندي. نو موږ ډېر کوشش کوو چې دا ډېره موږ په اسانه باندې راغونډه کړو او ټول خلک زموږ نه په دې باندې راضي شي.